مذکورا لکه چې دلته ډوپرون څوک آباد نه او نه دلته چا چې کمدیانو څه ژوند او زندګي تېره کړې ده. د دې وجې نه زما محترم وروڼو موږ او تاسو له پکار ده چې موږ په دې وخت کې د دغې خپلو مظلومه مسلمانانو دپاره آواز اوچت کړو او په دې حقیقت باندې ځان پوه کړو چې آخر اسرائیل ولې په فلسطین باندې ظلم کوي، ولې یې مسجد اقصی قبضه کړی دی، او موږ او تاسو په دې باندې هم ځان پوه کړو چې موږ ولې اسرائیل نه تسلیمو، موږ ولې د فلسطین حمایت کوو او ملګرتیا کوو. لږ کو د تاریخ صفحې ورواړوئ. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خپل ژوندانه باندې 19 میاشتې دغه مسجد اقصی او بیت المقدس طرف ته مونځ کړی دی. کوم مسجد اقصی قبله اول د مسلمانانو چې نن د یهودیانو په لاس کې دی او په قبضه کې دی. او بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ډیر لوی ارمان کړی و. فرمایلی و که زه کال له ژوندی پاتې شومه لاخرجن اليهود والنصارى من جزیرة العرب، زه به د عربو د خاورې نه د یهودیانو او د عیسایانو ریاستي قوت ختمومه. کو انفرادي طور دلته د ذمي په شکل پاتې کیږي نو خیر دی، د دې په لاس کې به قوت نه وي، د دې په لاس کې به طاقت او اختیار نه وي. او هغه وصیت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مطابق حضرت عمر رضی الله عنه ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه په قیادت کې د 30,000 صحابه کرامو د مجاهدینو یو لخکر ورواستولو او چې کله مسجد اقصی د صلیبیانو د لاس نه آزاد کو نو هغه وخت کې د عیسایانو صلیبیانو مشر حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه ته وویل چې مسجد اقصی ډیر لوی امانت دی، د دې چابیانې تاله نشم درکولی، خپل امیر المؤمنین را وغواړه. حضرت عمر رضی الله عنه د مسجد اقصی د چابیانو د حاصلولو دپاره د مدینې طیبې نه راځي او تقریبا 1400 میله فاصله طی کوي او فلسطین ته راځي او هغه د مسجد اقصی چابیانې هغه امت مسلمه ته حواله کوي. خلفای راشدینو دور تیر شو، خلفای عباسیه و دور تیر شو، خلفای امویه و دور تیر شو. دی کې په یو زمانه کې په مصر کې فاطمی حکومت و، په هغې باندې د شیعګانو اثر و. هغوی د فلسطین او د شام د حکومت سره د بغض او د عناد په خاطر باندې عیسایانو له دعوت ورکو چې راشئ او په فلسطین حمله وکئ او مسجد اقصی د مسلمانانو نه واخلئ، مونږ به ملاتړي یو، ملګري به یو. هغه وخت کې سن 1088 کې عیسوي کې عیسایانو حمله وکړله او د مصر فاطمی حکومت ورسره مرسته او ملګرتیا وکړله او مسجد اقصی د مسلمانانو د لاس نه واخیستلو. خو اخیستلو سره چې کله عیسائی سپاسالار مسجد اقصی ته ور داخلېدلو او د فتح اعلان کو، تاریخ لیکلی دی اس یې د مسلمانانو په وینو کې تر زنګانه پورې ډوب ولاړ و او اعلان وکړو لاړ شئ د مسجد اقصی په ګنبد باندې صلیب لټکاو کوي، د عیسایت د فتح اعلان وکئ او بیا د مسلمانانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر ته پیغام ورسوي چې اے محمد صلی الله علیه وسلم نن ستا د بچو نه مونږ قبله اول قبضه کو. دا د مسلمانانو دپاره د لوی شکست ورځ وه. سلطان نور الدین زنګي رحمت الله علیه په هغه وخت کې د حرمینو بادشاهو خبر چې ورته ور ورسېدلو نو خوب یې د شپې وتښتېدلو او د ډیر خفګان د وجې نه هغه ته د زړه دوره وشوله. البته لښکر یې برابر کړی و د فلسطین د فتح کولو دپاره. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه چې کله د هغه په ځای باندې راغی او هغه په فلسطین د آزادولو د مسجد اقصی د امانت ترلاسه کولو دپاره جهاد شروع کو نو بالآخر فتح یاب شو. او د اسلام د امن فلسفې ته ګوره، کوم بیت المقدس یې
چې زمونږ د وینو نه ډک کړی و د هغې صحن هغه بیت المقدس چې کله سلطان صلاح الدین ایوبي ازاده و یوه ساس کې وینه پکې چا توی نه کړلی شوله عام د معافی اعلان وکړو او دای وویل چې ټولو صلیبي افواجو ته مو معافي کړې ده مونږ ته خپل امانت میلاو شو لاړ د مسجد اقصا د منارو نه صلیب ښکته رارتاو کو او بیا په اذان خانه کې ودرېدلو او د فتح اذانونه یې ورکړل دا د مسلمانانو دپاره د خوشحالۍ ورځ وه صرف اتیا کاله په مسجد اقصا د غلامۍ تیر شو 1180 کې دوباره د مسلمانانو لاس ته ورغې هغې نه وروستو مسلسل مسجد اقصا دا د مسلمانانو په لاس کې خلافت عثمانیه هغه پې تیر شو هغه د صدو خلافت عثمانیه هغوی مسجد اقصا داسې ونازو داسې د هغې چوکیداري او پهرداري وکړله څنګه چې په کعبة الله باندې کړې وه څنګه چې مسجد حرام باندې کړې وه څنګه چې مسجد نبوي باندې کړې وه رونو یاد ساتئ مسجد اقصا دا د مسلمان دی مسجد اقصا د مسلمانانو قبله اول ده مسجد اقصا د مسلمانانو ننګ او غیرت دی مسجد اقصا د مسلمان خاوره ده په کومه خاوره چې نبی علیه السلام قدم کې ښودلی دی نن په هغه خاوره باندې یهودیان ګرځي را ګرځي دا د مسلمان دپاره ډېره لویه د ذلت او د رسوایۍ ورځ ده د دې وجې نه زما محترم ورونو مونږ او تاسو له پکار ده چې د خپل تاریخ نه ځان خبر کو سن 1899 کې یهودیانو ځان له چې کم دی نو یو تنظیم جوړ کو انټرنیشنل زاینسټ موومنټ په نوم باندې بین الاقوامي صهیوني تحریک په نوم باندې او په هغې کې خپل مشر وټاکو چندی وکړله 2.5 میلیونه روپۍ په هغه وخت کې د هغه وخت کرنسي او بیا یې د ترکو بادشاه سلطان عبدالحمید ته خط ولیکلو چې که په فلسطین کې راله د کورونو د جوړولو اجازت راکې نو موږ به تاله 2.5 میلیونه روپۍ درکو سلطان عبدالحمید ورته په جواب کې داسې خط لیکلی دی زه وایم چې دا خط مې د 50 ملکونو اسلامي ملکونو حکمرانانو ته په غاړه کې ور واچولې ورته وایي ته د نبی علیه السلام د خپو خاورې دا زمانه په پیسو اخیستل غواړې نو لا په دنیا کې داسې کرنسي او داسې نوټ نه دی جوړ شوی چې د مدینې د جانان د خپو خاورې به قیمت کی او زه به یې ورله ورکمه دا سوال نه پیدا کیږي هغې نه تناو شروع شو یهودیان لاړل په پهلي جنگ عظیم کې د برطانیې مرسته یې وکړله هټلر پې را وګرځېدلو 80 لکه یهودیان یې مردار کړله قتل یې کړله نسل کشي ورله وکړله هغې ته هولوکاسټ ویل کېږي په خپله باندې هټلر عیسایي و هغه مسلمان نه و دا یهودیان کو قتل کړي دي